الرحمن الرحیم کی تضاعف در رحمت ذکر شو، دا اللہ پاک در رحمت دو چندوالے ذکر شو کہ دا اللہ رحمت سو چند دے، نو دا اللہ در رحمت دا تضاعف ذکر پا الرحمن الرحیم کی وشو. لیکن د دې د پاره چې حسنه چې انسان په دې رحمتونو باندې مغرور شي، نو د مالک یوم الدین اضافه الله پاک وکړه چې د الله پر رحمتونو باندې مغرور کیږي. الله پاک مالک یوم الدین هم دی، د قیامت د ورځې مالک دی، یعنی د ترغیب نورسته الله پاک ذکر د ترهیب وکړي. لکه په یوځای کې الله پاک فرمایي غافر الذنب وقابل التوب، نو غافر الذنب کی ترغیب ده، غافر الذنب وقابل التوب، او د دین ورست الله پاک بیا د شدید العقاب ذکر کوي، پاره کی ترهیب ذکر کوي. نو په الرحمن الرحیم کی ترغیب او په مالک یوم الدین کی اوس الله پاک ترهیب ذکر کوي. نو ربط دا شو چې ذکر د ترهیب ده ورست د ترغیب نه. خدا ترغیب الله پاک مخ کی ذکر کرو الرحمن الرحیم، او ترغیب ورست ذکر کئی مالک یوم الدین. نو په تقدیم د ترغیب کی اشاره دا یو حدیث دا الله پاک فرمای حدیث قدسی دے سبقت رحمتی غضبی، الله پاک دا اللہ رحمت دا اللہ پا غضب بانی مقدم دے. نو ذکر اللہ پاک پا دی آیات کریمہ کم اول ذکر دا ترغیب کو چی الرحمن الرحیم دے، ذکر دا رحمت کو، او بے ورست ذکر دا غضب کو. مالک یوم الدین دا دری کلمی دی، یو کلمہ دا مالکی، دویم کلمہ دا یومی، او دریم کلمہ دا الدین دا. دا دی دری وارو کلماتو با مستقل زان کا زان تا تفسیر ذکر کو. گورا پا مالکی کی دو قراءت دی، دوڑا قراءتون صحیح او متواتر دی. یو قراءت دے ملک یوم الدین یعنی دورزی دا جزا بادشاہ، او دویم قراءت دے مالک یوم الدین یعنی دورزی دا جزا مالک. نو ملک او مالک دا دو قراءت دوڑا صحیح دی او متواتر دی. سید قریش بابا رحمه اللہ اغا قاضی دا بیزوی دیر زیادہ تدریس اولا، نو بیزوی شریف کی دی ملکی تا ترجیح دا پا معنی دا بادشاہ، ملک یوم الدین یعنی بادشاہ دے دورزی دا جزا. نو پا بیزوی کی دی ملکی تا ترجیح ورکڑی دا، لہذا اغب پا منزکی دا ملک یوم الدین پا زیبانی ملک یوم الدین تلاوت کرو، ملک یوم الدین. خدا دوارا قراءت سیدی مالکی او ملکی. اللہ پاک دورزی دا جزا بادشاہ دے او دورزی دا جزا مالکم دے. نو اللہ دورزی دا جزا مالکم دے او مالکم دے. دل توسی و اعتراض رازی چا اللہ پاک دا خپل ذات پوری دورزی دا جزا ملکیت او مالکیت والی خاص دے. اللہ پاک دا ہر شو ملک او مالک دے، دا دنیا ملک او مالکم دے، دا برزخ ملک او مالکم دے. نو یواز اللہ پاک دا یوم الجزا دا ورځ دا قیامت دا تخصیص ولی کڑے دے چا اللہ پاک مالک او مالک دا ورځ دا جزا دے. نو تاسو ورته جواب ورکړي چې ګوره د الله د جلال او د جمال ظهور بلا واسطه صرف په یوم الجزا کې کیږي، په ورځ د قیامت کې کیږي. لدی وجنه الله پاک د ورځ د قیامت تخصیص وکړي. او دویمه وجه دا ده چې په دنیا کې ګوره حقیقی مالک او حقیقی مالک، حقیقی مالک او حقیقی بادشاہ په دې دنیا کې الله پاک دی، لیکن په دنیا کې مجازی ملکان او مالکان هم ګورشتا. خود قیامت اورز بدا مجاز ټول ختم شي، صرف حقیقت به پاتې شي. نو چې صرف حقیقت پاتې شي، حقیقی ملکیت ملک او مالک هغه خو الله دې. لدی وجنه د ورځې د جزا تخصیص الله پاک کړی دی چې په دغه ورځ کې به صرف الله پاک ملکی او مالکی، صرف د حقیقی ملکیت او مالکیت بوي، او مجازات به بالکل نه، مجازات به ختم. نو ځکه الله پاک د دې ورځې تخصیص کړی دی. نو دا دو قراءت دی، ملک یوم الدین یعنی بادشاہ د ورځې د جزا، او مالک یوم الدین یعنی مالک د ورځې د جزا.
دواړه قرأت صحیح او متواتر دي، لیکن په دې دواړو قرأتونو کې کم قرأت افضل او راجح ده، نو په دې کې اختلاف ده. بعضی قاری صاحبان او بعضی علما فرمایي چې دا ملک په معنا د بادشاہ سره دا افضل ده، لکه قاضی بیضاوی رحمه الله دې ته ترجیح ورکړی ده ملک یوم الدین. او هغه یو څو وجوه د ترجیح هم ذکر کړی دي، ډېری وجه د ترجیح دي د پاره د ملکی. یو وجه د ترجیح دا ده چې په ملکیت ملک یوم الدین، یعنی په بادشاہت کې چې کوم عظمت ده هغه په مالکیت کې نشته. مالک هر څوک کېدلی شي، دا زموږ ټول مجلس مالک دی، څوک د کتاب مالک دی، څوک د صدر مالک دی، څوک د جامو مالک دی، څوک د پیسو مالک دی، هر سړی مالک دی. خو ملک صرف یو کس کېدی شي. نو په ملک کې چې کوم عظمت ده، بادشاہت کې چې کوم عظمت ده هغه په مالکیت کې نشته. وجه دا ده چې مالک هر څوک کېدلی شي، لیکن ملک هر څوک نشي کېدلی. یو وجه د ترجیح د قرأت لپاره ده. او دویمه وجه د ترجیح علما دا ذکر کوي چې د مالک حکم صرف په خپل مملوک باندې چلیږي، او د ملک حکم د ملک په ټول رعایاو باندې چلیږي. بادشاہ چې حکم وکړي نو په ټول ملک کې هغه قانون نافذ، او مالک چې وي د په ملکیت کې چې کوم شی وي صرف د حکم په هغوی چلیږي. یعنی خلاصه دا چې د مالک حکم خاص دی، یوازې په خپل مملوک چلیږي، او د ملک حکم عام چلیږي، په خپل مملوک هم چلیږي، او د مملوک نه سوا په ټولو رعایاو هم د حکم چلیږي. او دریمه وجه د ترجیح د ملک دپاره دا ده چې د مالک اطاعت صرف په مملوک باندې واجب دی، او د ملک اطاعت یوازې په مملوک نه دی واجب، بلکې په ټولو رعایاو باندې واجب، په ټول رعیت د ملک د بادشاہ د حکم منل واجب، او د مالک د حکم منل یوازې په خپل مملوک واجب. او څلورمه وجه د ترجیح علماو دا ذکر کړی ده چې ګوره په دې آیات کریمه کې د مالک یوم الدین نه مخکې رب العالمین ذکر شوی دی. رب العالمین په مالکیت باندې دلالت کوي. الله مالک دی ځکه د خپل مملوک تربیت کوي، نو مالکیت مخکې ذکر شوی دی. لہذا اوس بدل ته ملک یوم الدین چې تکرار لازم نشي، تأسیس راشي. او نوري وجه د ترجیح شته. یو وجه د ترجیح دا بیانوي چې د قرآن په اخیرنی صورت کې ملک الناس راغلی دی، نو په اخر کې چې ذکر د ملک دی، نو مناسبه دا ده چې په اولنی صورت کې ملک تلاوت کړی شي. دا د ملک وجوه د ترجیح دی. او قاضی بیضاوی رحمه الله دا مسلک دې ته غوره ویلی دی د ملک یوم الدین ته، لیکن روح المانی هغه بیا مالک یوم الدین ته غوره ویلی دی. او اکثر جمهور قاریان مالک یوم الدین ته افضل او غوره وایي. زمونږ په منځونو کې هم مالک یوم الدین امامان تلاوت کوي. او د دې بیا ډېرې وجې د ترجیح دي. یو لس وجې د ترجیح به د الله پاک په توفیق باندې ذکر کړو چې مالک راجح دی. وجه دا د اوله وجه چې ملکیت یعنی بادشاہت دا د انسانانو پورې خاص دی، بادشاہي په انسانانو کېږي. او مالکیت ګوره عام دی، انسانانو او غیر انسانانو دواړو ته ور شامل دی. اوس موږ د خپلو جامو مالکان یو، نو دا د غیر انسان مالکان، او کله کله د یو غلام مالک شي سړی نو د انسان مالک شي. یعنی خلاصه دا چې مالک دا عام دی، مالک د انسان هم کېدی شي، د غیر انسان هم کېدی شي. او ملک یعنی بادشاہ دا اخص دی، یعنی یوازې د انسانانو پورې خاص دی. ملک د ملکیت او د بادشاہت تعلق یوازې تر انسانانو پورې دی. دا یوه وجه د ترجیح. او دویمه وجه د ترجیح دا ده چې مالک خپل مملوک خرڅولی شي، لیکن ملک خپل رعایا نشي خرڅولی. نو د مالک تصرف قوي دی. مالک خپل مملوک خرڅوي، خو ملک او بادشاہ چې د خپل رعیت نشي خرڅولی، هغه دغه تصرف کمزور دی، او د مالک تصرف قوي دی. او دریمه وجه د ترجیح د مالکون د پاره دا ده چې ګوره رعیت د بادشاہ د سلطنت نه وتلی شي،
او مملوک د مالک د ملکیت نه نشي وتلی، غلام د خپل بادار د ملکیت نه تښتېدی نشي، ناروا دی ورته. او رعایا د بادشاه د ملک او د بادشاه د سلطنت نه رعایا وتلی شي، تښتېدلی شي، بل ملک ته تللی شي، نه ګناهګارېږي په دې باندې. او څلورمه وجه د ترجیح دا ده چې ګوره په مملوک باندې د مالک خدمت واجب دی او پر رعایاو باندې د بادشاه خدمت نه دی واجب. نو د مالک حق ډیر دی ځکه مملوک باندې د خدمت واجب دی، او د بادشاه حق کم دی ځکه رعایا د بادشاه خدمت نه کوي او د بادشاه خدمت ور باندې واجب نه دی. او پنځمه وجه دا ده چې مملوک د مالک د اجازې نه بغیر تصرف نشي کولای، او رعایا دا د بادشاه او د ملک د اجازې نه بغیر هم تصرف کولی شي. لکه مونږ کاروبار کو په دې بازارونو کې بادشاه خبرم نه، نو داغه د اجازې نه بغیر هم خلق تصرفات کولی شي. او مملوک او غلام چې ترڅو مأذون له فی تجارت نه نو هغه تصرف نشي کولای. همدارنګه مملوک هیڅ نه لري، صرف مولا لري، مالک لري. نو د مملوک بل هیڅ مقصد نه سوا د رضا د مالک نه، د بل شي سره تعلق نه. د مملوک ټول زندگی په دې کې تیریږي چې خپل مالک راضي کړي. او رعایا هغه خود خپل شیانو مالکان دي، نو د بادشاه سره دومره تعلق نه. رعایا د بادشاه د خوشالولو پسې دومره نه ګرځي لکه مملوک چې د خپل مالک د خوشالولو پسې ګرځي. او شپږم وجه د ترجیح د مالکون دا ده چې ګوره رعیت د بادشاه نه عدل او انصاف غواړي، او مملوک د خپل مالک نه رحم او کرم غواړي. نو کدل ته مالکی شي نو الله زمون مالک دې موږ ترې رحم او کرم غواړو. دا د ګناهګارانو سره مناسبه معنا ده، زمون په شان د ګناهګارانو سره. د بادشاه نه خو صرف عدل او انصاف غوښتلی شي، نو که الله پاک زمون سره عدل او انصاف وکړي خو ټول به تباه زمونږ د ګناهونو په وجه که الله پاک موږ سره عدل وکړي او د عدل او د انصاف معامله را سره وکړي، زمونږ د ګناهونو مطابق موږ ته سزا راکړي خو موږ به تباه شو. نو ګوره رعایا د خپل بادشاه او د ملک نه عدل او انصاف غواړي، او عدل او انصاف معامله زمونږ سره دا موږ ورته ټینګېدی نشو. او مالک مملوک د خپل مالک نه رحم او کرم غواړي چې الله موږ خو ډېر ګناهګاران یو، که موږ سره رحم او کرم وکړه نو زموږ په شان د ګناهګارانو سره د مالک لفظ اولا دی. او اومه وجه دا ده چې په بادشاهت کې هیبت ډېري او په مالکیت کې شفقت ډېري. نو که ملک یوم الدین شي نو دا د هیبت صیغه ده ځکه بادشاه کې هیبت دی. او که مالک یوم الدین شنو په مالک کې خو شفقتي، نو زمونږ د ګناهګارانو سره دا د شفقت صیغه اولاد. او اتمه وجه دا ده چې ګوره بادشاه ته چې لشکر پیش کړی شي فوجیان ورته رامخې ته کړی شي، نو ضعیفان او کمزوران هغه د خپل فوج نه وباسي، لرې کوي، نظر انداز کوي. او په خلاف د مالک نه مالک د کمزورو د ضعیفو غلامانو ډیر خیال ساتي، نو بادشاہ د کمزورانو دومره خیال نه ساتي، او ملک د کمزورو خلقو خیال ساتي. مالک لہذا مالک اولاد. او نهم وجه دا ده چې د مالک تعلق د مملوک سره ډیر، او د بادشاہ تعلق او محبت د خپل رعیت سره دومره ډیر نه. او لسمه وجه دا ده چې د ټولو نه بهتره وجه ده چې په مالک کې یو حرف زیات دی، مالک یوم الدین الف پکې زیات دی، او چې یو حرف پکې زیات شو نو لس نیکۍ زیاتې شي. څوک چې د قرآن یو حرف تلاوت کړي نو الله پاک ورته لس نیکۍ ورکوي، لس ګناهونه معاف کوي، لس مرتبې اوچتوي. دا 10 نعمتونه د دې یو الف په وجه باندې الله انسان ته ورکوي. نو د ملک حروف کم دي او د مالک حروف زیات دي، نو د مالکون په تلاوت کې لس نیکۍ زیاتې دي، د لس ګناهونو عفو پکې زیاته ده، او لس مرتبې پکې زیاتې دي. لدې وجه نه د مالکون قرأت د اولاد تلک 10 کامله، لس وجه مې درته ذکر کړي چې مالکون اولاد.
په هر تقدیر والا قرأت پکې جایز دي ملکم جایز دی مالکم جایز دی خدا د مالکون قرأت اولاد لدی وجه زمون په عام مساجدو کې مالکون تلاوت کیږي دا می په مالکو کې درته خبره وکړه مالکو مضاف دی الیوم ته الیوم علما فرمای ترکیبه غریب دا ډیره غریب صيغه ده ناشنا صيغه ده په فا کلمه کې یاد او فا دفا پځه کی یاد او د عین پځه کی واو ده ولم یأتی من ذلک الا یوم دا سی صيغه صرف د یوم صيغه ده چې د فا په کلمه کې د فا پځه کی یاوی او د عین پځه کی واوی یوم د یوم د پاره درې معناګانې دي اليوم اللغوي اليوم العرفي او اليوم الشرعي د یوم معناګانې درې دي اول اليوم اللغوي يوم لغوي مطلق وقت ده مطلق وقت اليوم العرفي عرفي ورځ د طلوع الشمس نه شروع کیږي تر غروب الشمس پورې او بل اليوم الشرعي يوم الشرعي د طلوع الفجر نه شروع کیږي د صبح صادق نه الى غروب الشمس دلته په دې آیات کریمه کې یوم لغوي مراد ده یوم عرفی او شرعی نه ده مراد وجه دا ده چې د یوم عرفی په مفهوم کې طلوع الشمس او غروب الشمس معتبر ده او د یوم شرعی په مفهوم کې طلوع او غروب معتبر ده طلوع الفجر او غروب الشمس نو د یوم عرفی او د یوم شرعی په مفهومینو کې طلوع معتبر ده طلوع الشمس او طلوع الفجر او دارنګ غروب الشمس پکې معتبر ده او د قیامت په ورځ کې به دا طلوع او غروب نه نو چې طلوع او غروب پکې نشتا نو یوم شرعي او یوم عرفي نه ده مراد بلکې مطلق وقت مراد ده نو مالک یوم الدین مالک ده د ورځې یعنی د وخت د جزا نو یوم په معنا د مطلق وقت د وخت د جزا د دین د پاره درې معناګانې دي درې معناګانې د الیوم یوم د پاره شو او درې معناګانې د دین د پاره دي اوله صحیح معنا چې دلته مراد ده هغه جزا ده په یو حدیث کې دین په معنا د جزا سره راغلی دی مرسل حدیث دی د حضرت ابي قلابه رحمه الله نه روایت ده هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي البر لا يبلى والاسم لا ينسى والديان لا يموت فكن كما شئت كما تدين تدان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای البر لا يبلى نیکی نه زړیږي والاسم لا ينسى او ته چې کوم ګناو کې دا د الله نه هېریږي والديان لا يموت جزا ورکون کې رب هغه نه مړ کیږي فكن كما شئت په دنیا کې چې څنګه خوخه اوسېګا کما تدین تدان څنګه چې چاته جزا ورکوي دارنګي به الله درته جزا درکړي نو په دې حدیث کې دین په معنا د جزا سره بعض علما د دین او د جزا په مابین کې معمولی فرق کوي وې دین ما کان بقدر فعل المجازات چاته چې جزا ورکول شي داغه د ګناه مطابق داغه په مقدار چې جزا ورکړي شي دې ته دین وایي او جزا چې د عامه ده لیکن صحیح دا دی چې د دین او د جزا په مابین کې فرق نشته دلته دغه معنا مراد ده د دین یعنی دین په معنا د جزا سره دویمه معنا د دین مشته چې شریعت ده دریمه معنا د دین اطاعت ده لیکن دا ډول معناګانی غیر اولادی وجه دا د چې کچرته دین په معنا د شریعت یا د اطاعت سره کو نو لفظ د جزا به مقدر کو دا شی بوي مالکی یوم جزاء الشریعه او یوم جزاء الاطاعه نو د جزا تقدیر ته پکې ضرورت ده لدی وجه نه دا بلا تقدیر معنا اولاد نو د دین درې معناګانی دي اولا معنا چې دا هغه د جزا معنا ده نو مالک یوم الدین معنی څه شو مالک د ورځې د جزا خاوس دلته یو اعتراض ده نحوی اعتراض ده اعتراض دا وریدي چې مالک یوم الدین کې مالک صيغه د اسم فاعل د خپل معمول ته مضاف ده چې یومه ده او صيغه د اسم فاعل چې خپل معمول ته مضاف شي نو هغه ته اضافه لفظي وایي
والاضافه اللفظيه لا تفيد الا تخفيفا في اللفظ. کافیه کې مونږ وایو چې اضافت لفظي تعریف نه راوړي، صرف تخفیف لفظي راوړي. نو اوس دلته تعریف نشته، مالک یوم الدین نکره ده ځکه اضافت لفظي ده، او دا صفت ده د پاره د الله. الله خو علم ده، معرفه ده، نو د موصوف او د صفت په مابین کې مطابقت ناراضي. پوه شو پیا الحمدلله کی لفظ د الله معرفه او مالک یوم الدین دا صفت نکره ده، او نکره د دی وجه نه ده چې په مالک یوم الدین کې اضافت لفظي ده، ځکه اسم فاعل خپل معمول ته مضاف ده، او اضافت لفظي تعریف نه فائدہ کوي، صرف تخفیف لفظي راولي. والاضافه اللفظيه لا تفيد الا تخفيفا في اللفظ. نو د موصوف او د صفت په مابین کې مطابقت ناراضي. تاسو ورته جواب ورکړئ، دو جواب. یو جواب دا ده چې دلته اضافت لفظي نه ده په مالک یوم الدین کې، ځکه په اضافت لفظي کې صفت خپل معمول ته مضاف وي، خو د معمول نه معمول حقيقي مراد ده. یعنی صفت خپل معمول حقيقي ته چې مضاف شي، اسم فاعل چې خپل معمول حقيقي ته مضاف شي، نو دې ته اضافت لفظي ده. او دلته دا اليوم چې ده دا معمول حقيقي نه ده، معمول حقيقي چې ده لفظ د امور ده، اصل کې دا چې ده مالک الامور یوم الدین. هغه الامور چې ده معمول حقيقي ده، مفعول به حقيقي ده، هغه حذف شوی ده، او اليوم دا غي قائم مقام ګرځیدل ده. نو اليوم معمول حقيقي نه ده، بلکې قائم مقام ده د معمول حقيقي. نو کچرته صيغه د اسم فاعل معمول حقيقي ته مضاف وي، نو بیا به اضافت لفظي وي. دلته خپل معمول حقيقي ته نه د مضاف، معمول حقيقي لفظ د الامور د دې ته نه د مضاف، بلکې د الامور قائم مقام ته مضاف ده چې لفظ د اليوم ده. نو خلاصه دا چې د اضافت لفظي نه ده، بلکې کوم اضافت ده؟ معنوي. اضافت لفظي خو دې ته وایي چې صفت خپل معمول حقيقي ته مضاف وي، او دلته صفت خپل معمول حقيقي ته مضاف نه ده. معمول حقيقي خو د الامور لفظ هغه حذف شوی ده، اليوم دا غي قائم مقام ده. بهر تقدیر دا اضافت لفظي نه ده، بلکې اضافت معنوي ده. دا یو جواب. دویم جواب دا ده چې ځکه ګمنو چې اليوم معمول حقيقي ده د پاره د مالک یوم الدین، نو خو بیا هم دا اضافت لفظي نه ده. وجه دا ده چې صيغه د اسم فاعل چې خپل معمول ته مضاف شي، نو دا په هغه وخت کې اضافت لفظي وي چې کله دا صيغه د اسم فاعل په معنا د حال یا د استقبال سره، او چې کله صيغه د اسم فاعل په معنا د حال او د استقبال سره نه، بلکې یا په معنا د ماضي سره یا په معنا د استمرار سره، نو الته د دې اضافت خپل معمول ته بیا هم اضافت معنوي ده، اضافت لفظي نه ده. صيغه د اسم فاعل چې خپل معمول ته مضاف شي، نو که په معنا د حال او د استقبال سره به اضافت لفظي ده، او که صيغه د اسم فاعل په معنا د حال او د استقبال سره نه و، بلکې په معنا د ماضي سره و یا په معنا د استمرار سره و، نو الته به اضافت معنوي ده. دلته مالک یوم الدین د مالکو صيغه چې ده په معنا د حال او د استقبال سره نه ده، بلکې دو معناګانې دي، یا په معنا د ماضي سره ده او یا په معنا د استمرار سره. اوس اعتراض واردېږي چې دا په معنا د ماضي سره شو، نو بیا خو کې زبراغه مالک یوم الدین په ماضي کې یوم الدین نو، ماضي کې یوم الدین نشته، بلکې حال کې هم نشته، استقبال کې راځي یوم الدین. نو چې په ماضي کې یوم الدین نو، نو مالکو به څنګه په معنا د ماضي سره چې په ماضي کې الله پاک مالک دی د یوم الدین. تاسو ورته جواب ورکړئ چې ګوره کله امر مستقبل لوجد تيقن الوقوعنا نازلول شي په منزله د ماضي، امور استقبالیه دي تلخیص کې هم ویلي او متيقن الوقوع دي، نو هغه نازلېږي په منزله د ماضي. نو دلته دا یوم الدین چې متيقن الوقوع ده، نو نازل ده په منزله د ماضي، نو ځکه ورته مالکی په معنا د ماضي سره ده. لکه الله پاک فرمای ونادى اصحاب الجنه، ونادى صيغه د ماضي الله پاک ذکر کړی دا، आवाज کو جنتیان، आवाज خو اعلان نه کړی، استقبال کی وای کوي، خدا امر استقبالی نازل ده په منزله د امر ماضوی لوجد تيقن الوقوع. او یا بل جواب ورته ورکا چې مالکی په معنا د ماضي سره ده، او کته وای چې په ماضي کې یوم الدین نه ده، ولې نشته؟ یوم الدین قیامت په درې قسمه ده، قیامت صغرا، قیامت وسطا، قیامت کبرا.
قیامت صغرا من مات فقط قامت قیامته، څوک چې مړ شو قیامت ته دراغله، د قیامت راغله. قیامت وسطی دا دی چې د همزولم ټول مړ شي، او قیامت کبرا خو به وروسته راځي. نو قیامت صغرا خو متحقق دی کنه، ډیرو خلکو قیامت متحقق دی. څومره خلک چې مړ دي د دوی قیامت متحقق شوی دی، د دوی یوم الدین متحقق شوی دی. نو په معنا د ماضی سره ګرځول جایز دی. نو مالکی په معنا د ماضی سره دی، او یا په معنا د استمرار سره دی. یعنی علی الاستمرار الله پاک چې د مالک دی د ورځې د قیامت کوئی ګور باندې په دې میا اعتراض دی چې په استمرار کې خو ماضی مراغله، حال مراغله، استقبال مراغله، او یوم الدین په ماضی کې نشته، په حال کې نشته، صرف په استقبال کې دی. نو په یوم الدین کې استمرار نشته، نو په مالکیت کې څنګه استمرار راځي؟ په اعتراض کوي. تاسو ورته جواب ورکړئ چې د الله په جانب کې ماضی، حال او استقبال ټول یو نقطه ده. الله پاک زمانی نه دی، د زمانه نه منزه دی. نو ماضی دا که حال دی که استقبال دی، د الله په جانب کې په منزله د یوې نقطې دی. نو په نظر سره الله پاک ته په یوم الدین کې استمرار دی. نو چې استمرار پکې راغی نو مالکی په معنا د استمرار سره شو، او چې په معنا د استمرار سره شي نو اگر چې خپل معمول ته مضافي خو بیا اضافت معنوي، نو مالکی یوم الدین کې اضافت معنوي دی. په دې پوه اسی یو اعتراض بعض علماء دا کړی دی چې یو زمانہ ده په معنا د ماضی سره شیم زمانہ ده، که په معنا د استمرار سره شیم زمانہ ده. او بعض متکلمین چې د زمانی ته معدومه وایي، نو چې معدومه ورته وایي نو مملوکه څنګه شو؟ معدوم خو مملوک کېدی نشي. تاسو ورته جواب ورکړئ چې ګوره دا زمانہ چې دا تملک د زمانی، مالک یوم الدین، مالکیت د زمانی ذکر شوی دی. خدا کنایه ده د تملک د مافیه نه، یو تملک د زمانی وی بل تملک د مافی زمان وی. دلته تملک د زمانی کنایه ده د تملک د مافی زمان وی. اوس دا خبره خو ختم شو ان شاء الله. په دې خو پوه شئ چې یومي قائم مقام ده الامور ده، معمول حقیقی الامور ده، مالک الامور یوم الدین. خو دلته الیومي دا غي قائم مقام ګرځیدل. نو دلته یو نحوی مسله ده. الیوم خو ظرف ده، ظروف په دوه قسمه دي، یو ظروف متصرفه دي، یو ظروف غیر متصرفه دي. ظروف متصرفه اغي ظروف توي چې لا يلزم الظرفیت، ظرفیت پکې نه لازم، لکه اليوم او الليله د دوی ظرفیت یعنی مفعول فيه واله نه لازم. دا کله کله مفعول به وي، همیشه مفعول فيه نه، بلکې څه شی وی کله کله مفعول به، لکه په دې آیات کریمه کې دې ته ظروف متصرفه وي. او ظروف غیر متصرفه هو الذي يلزم الظرفیت، چې ظرفیت پکې لازم. نو ظروف په دوه قسمه دي، متصرفه او غیر متصرفه. په دې ظروف متصرفه کې توسع جایز ده. دا توسع په ظروف متصرفه کې راځي. توسع دې ته وایي چې د ظرف سره فی مقدر نه کی، لکه دلته د الیوم سره مون فی مقدر نه کو، بلکې د مفعول په شان بلا واسطه منصوب، لکه مفعول چې بلا واسطه منصوبي، نو دا ظرفم بلا واسطه منصوب دې ته توسع وي. نو دا توسع چې دا صرف په ظروف متصرفو کې راځي. نو دلته یوم او دارنګ لیلۃ بغیر د تقدیر د فینا کله مرفوع کیږي، کله منصوب کیږي، کله مجرور کیږي، هم دې ته توسع وي. نو یو توسع مې درته وکړه دا بل ظروف متصرفه. ظروف په دوه قسمه دي، متصرفه او غیر متصرفه. متصرفه چاته وي؟ هو الذي لا يلزم الظرفيه. او غیر متصرفه چاته وي؟ هو الذي يلزم الظرفيه. نو اليوم د ظروف متصرفونه ده، لکه الليل. بیا مې درته توسع پکې وکړه چې توسع پکې دا دلته توسع دې ته وي چې بغیر د تقدیر د فینا د مفعول په شان بلا واسطه منصوب، نو دې ته توسع وي. منصوب کېدیم شي، مجرور کېدیم شي، مرفوع کېدیم شي. نو اليوم کې دا درې وړ حالات راتلی شي، نو په دې کې توسع ده. اوس دلته اعتراض نه وایو، ما خو درته پرونه مو ویلي حکمتونه ذکر کوو چې څه حکمت ته الله پاک یوم الدین ذکر کړو، یوم القیامت باندې تشریح ونه کړو. دا شی ونه ویلي چې مالک یوم القیامت، بلکې دا شی ویلي چې مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. یوم الدین ذکر کړو، یوم القیامت ذکر نه کړو.
یو وجه کوئی مراعتا للفاصله یوم القیامتی کی رعایت د فاصلون راتلو مخی الحمدللہ رب العالمین فاخر کی نون دے الرحمن الرحیم مم او نون تقریبا قریب دی سرا مالک یوم الدین فاخر کی نون دے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی نون دے ندا رعایت د فواصل کڑے دے کہ یوم القیامتی ویلے وی رعایت د فواصل راتلو یو وجہ دادا او دویم وجہ دادا چې په یوم الدین کی عموم دے نو الله ترجیح عموم تور کړی دا ځکه یوم الدین یوم الجزاء ته یوم الجزاء د قبر نه شروع کیږي بلکې د اسرافیل علیه السلام د شپېلې نه تر دخول د جنت او د جهنم پورې دا ټول ورځې چې یوم الجزاء دي او یوم القیامت به اخص نو بهر تقدیر ترجیح ور کړی د عموم ته یوم الجزاء احمد د یوم القیامت نه او دریم وجه دا چې د یوم القیامت نه فهم د جزاء نه راځي د قیامت ورځ براشي او جزا بنئ نو د یوم القیامتین جزا نه را فهمي او دلته د الله پاک مقصود ذکر د جزا ده لدی وجنه یوم الدین ذکر کو یعنی یوم الجزا مالک یوم الدین تر دې پوری د الله پاک پنځه نومونه ذکر الحمدلله یو اسم ذات رب العالمین دا رب دویم الرحمن دریم الرحیم د کلورم او مالک یوم الدین د پنځم د الله پاک پنځه نومونه ذکر شي پدې کې حکمت دا ده چې ګوره د انسان په بدن کې یو په انسان کې پنځه شیان دي وصحیح په انسان کې پنځه شیان دي بدن نفس شیطانی نفس سبعی نفس بهیمی او جوهر ملکی عقلی نو د انسان په بدن کې دا پنځه شیان دي ګوره په انسان کې دا پنځه شیان دي یو بدن او دویم نفس شیطانی او دریم نفس سبعی او څلورم نفس بهیمی او پنځم جوهر ملکی عقلی نو بدن ته په مالک یوم الدین کې تجلا ده بدن کثیف ده په مالک یوم الدین کې ورته الله پاک تجلا کړی ده نو په مالک یوم الدین کې تجلا ده بدن کثیف تا او په اسم د رب کې تجلا د نفس شیطانی ته او په اسم د الرحمن کې تجلا د نفس سبعی ته او په اسم د الرحیم کې تجلا د نفس بهیمی ته او په لفظ د الله کې تجلا د جوهر ملکی ته نو په انسان کې پنځه شیان دي ځکه الله پاک پنځه اسما ذکر کړل او د دوی پنځو اسماء او آثارم بیاشتا ګوره بدن ته په مالک یوم الدین کې تجلا وشو نو د دې اثر طاعت الابدان بالعبادت ده بدن د الله عبادت ته مجبور شو چې په مالک یوم الدین کې ورته تجلا وشو الله پاک ذکر د مالک یوم الدین دی بدن ته وکړو نو بدن د الله عبادت شروع کړو نو اثر دا د تجلی چې بدن عبادت کی طاعت الابدان بالعباده نفس شیطانی ته په اسم د رب کې تجلا وشو او د دې تجلا اثر دا ده چې طاعت النفس الشیطانیه بطلب الاستعانه نفس شیطانی د الله اطاعت شروع کړو د الله نه امدادونه وغوښتل او نفس سبعی ته په اسم د الرحمن باندې تجلا وشو او د دې اثر دا شو چې نفس شیطانی د الله نه طلب د هدایت وکړو اهدنا الصراط والمستقیم او نفس بهیمی ته په اسم د الرحیم کې تجلا وشو نو د دې اثر دا شو چې نفس بهیمی د الله طاعت شروع کو بطلب الاستقامه طاعت النفس البهیمیه بطلب الاستقامه او جوهر ملکی عقلی ته په لفظ د الله کې تجلا وشو نو بهر تقدیر په انسان کې دا پنځه شیان دي نو چې دا پنځه شیان په انسان کې دي
زه ضرورت نشته اصل دارنګي الله پاک دا پنځه اسما ذکر کړو وجه دا چې دعایم د اسلام پنځه دي بني الاسلام على خمس د اسلام بنا پنځ بنا د اسلام شهادتین دي صلات ده زکات ده صيام رمضان او حج دا پنځه دعایم او ستنې د اسلام دي تاسو ورته پنځ بنا د اسلام وایي نو دا شهادتین د انوار د تجلی د لفظ د الله نه ده او صلات د انوار د تجلی د لفظ د رب ده او ایتاء الزکات دا د انوار د تجلی د الرحمن نه ده او صيام رمضان دا د انوار د تجلی د الرحیم نه ده او حج دا د انوار د تجلی د مالک یوم الدین نه ده نو پنځه اسماء الله ذکر کړو پنځ بنا د اسلام ته پکې اشاره کړو خیو اسم ذات ده او څلور صفات یو اسم ذات او څلور صفات پدې کې الله پاک دې خبرې ته اشاره کوي چې خلق دې د الله تعظیم وکړي د الله تعظیم باز خلق د دې وجه نه کوي چې الله پاک په اعتبار د ذات او د صفاتو سره کامل دی اگر چې پچای احسان نه کړي خو ذات او صفاتو کې کامل دی او باز خلق د الله حمد او تعظیم د دې وجه نه کوي چې الله پاک محسن دی په خلقو احسان کړی دی بعض خلق د الله پاک حمد او تعظیم د دی وجنوي چې په استقبال کې امید لري د الله د لطف او د احسان په استقبال کې امید لري او بعض خلق د الله پاک حمد او تعظیم د دی وجنه کوي چې د الله د کامل قدرت نویری نو الله پاک دلته د څلور واړه ذکر کوي کو څوک د دی وجنه د الله حمد وایي چې الله کامل دی په اعتبار د ذات او د صفات سره نو کسو کې د دی وجنه حمد وای نو الله پاک فرمایي چې د دی وجنه زما حمد وای چې زه په اعتبار د ذات او د صفات سره کاملم ځکه زه الله یم الله پاک فرمایي چې زه الله یم الله ام دې ته وای چې په اعتبار د ذات او د صفات سره کامل او کته د الله حمد لوجد احسان نه وای نو احسان هم الله پاک کړی دی الله پاک رب العالمین دی نو د دې احسان د وجنه د الله حمد وای او کته د دی وجنه د الله حمد وای چې په استقبال کې د رحمت امید لري نو الله رحمان او رحیم دې زده دی وجنه د الله حمد وای او کده ویر د وجنه د الله حمد وای نو ویریدلم چې د چانه ویریږي دا د الله سره مناسبه ده د الله نه ویریږي ځکه الله پاک مالک یوم الدین دی نو ځکه الله پاک دا ضرور صفات ذکر کوي نو خلاصې دا شو چې مالک یوم الدین الله پاک مالک دی د ورځې د جزا یا مالک یوم الدین الله بادشاہ دی د ورځې د جزا ایاک نعبد و ایاک نستعین په مالک یوم الدین کی تردیز پوری معرفت د ربوبیت الحمدلله رب العالمین یو اسم ذات راغی څلور صفات راغلو نو معرفت د ربوبیت او د معرفت د ربوبیت نو ورسته مرتبه چي ده د معرفت د عبودیت د بندګۍ ده لدی وجه د معرفت د ربوبیت نو ورسته عبودیت ذکر کو اوس الله پاک ذکر د عبودیت کوي د بندګۍ ذکر کوي ګوري په ایاک نعبد و ایاک نستعین کی یو څو مباحث ذکر کو اول مبحث بحث الكاف الخطابیه دویم البحث النحوی فی ایاک فایاک کی نحوی بحث کو دریم د عبادت او د استعانت معنا ذکر کو څلورم وجد تقدیم د ایاک بیانو ایاک ول مقدم کړو دا معمول ول مقدم پنځم وجد تکرار د ایاک بذل الله ذکر کړو د نعبدو سره ځان ته او د نستعين سره ځان ته او شپږم عبادت ول مقدم کړو په استعانت باندې اوم دا نعبدو فصيغه د جمع باندې الله پاک ولي ذکر کړو په دې کې څه حکمت ده نو دا یو و مباحث په الله پاک په توفیق باندې بیان اول مبحث د کافی خطابی ده ایاک نعبدو او ایاک نستعين د دې کا بحث کو د دې کافی خطابی
ګوره د کافی خطابی د پاره دو نقطې ذکر کوو. اوله نقطه مصححه د کافی خطابی، دلته د کافی خطابی استعمال په نحوی لحاظ باندې جایز دی کنه دی جایز. نو نقطه مصححه د پاره د کافی خطابی، او دویمه چې دا نقطه مرجحه د پاره د کافی خطابی. صحیح خو دی چې کافی خطابی دلته مستعمل شي، خو وجه د ترجیح څه ده؟ ایاه ولی الله پاک نو ویل چې ایاه نعبد و ایاه نستعين. صيغه د غائب ولی ذکر نکړه چې صيغه د خطاب ذکر کړه. نو یو نقطه مصححه ده او بل نقطه مرجحه ده. ګوره مصححه د پاره د کافی خطابی ده چې کله چې الله پاک په بیان د استحقاق الحمد کې د خپل لوی صفاتو ذکر وکړو، نو الله پاک د الله ذات د نور ذواتنا متميز نو تعین علمی پکې راغلی، او دا تعین علمی لوجد قوتنا نازل شو په منزله د تعین حسی، او د تعین حسی په صورت کې کافی خطابی استعمالیږي، نو ځکه کافی خطابی مستعمل. مختصر دی ګوره د الله پاک لوی صفات ذکر، نو د الله ذات د نور ذواتنا متميز کړو، جدا کړو. دومره لوی صفات په بل ذات کې نشته، یوازې د الله په ذات کې دي. نو د الله ذات متميز خوشو په خبر، یعنی تعین علمی پکې راغلی، او دا تعین علمی دومره قوي دی چې لوجه د قوت نه کله کله نازلول شي په منزله د تعین حسی، او چې کله تعین حسی راشي دلته کافی خطابی استعمالیږي، نو ځکه دلته کافی خطابی مستعمل شو. دا خو نقطه مصححه شو چې کافی خطابی ولی مستعمل. دویمه نقطه مرجحه ده. نقطې مرجحي ډېرې زیاتې. ګوره اوله نقطه مرجحه د کافی خطابی د پاره ده، دلته ایاه نعبدوم جایز او ایاک نعبدوم جایز ده، دواړه جایز. اختصاصم په دواړو کې راځي. ایاه نعبدو کې اختصاص راځي ځکه تقدیم د معمول په عامل باندې اختصاص راوځي، ایاه نعبدو. او په ایاک نعبدو کې اختصاص ده ځکه په دواړو کې ګوره ایاه وی ک ایاک وی، په دواړو کې تقدیم د معمول په عامل باندې راغلی ده، او تقدیم د معمول په عامل باندې یفید القصر والاختصاص، حصر او اختصاص راولي. خودم ردا چې په ایاه نعبدو کې یوازې د تقدیم د وجنه حصر ده، یوازې د تقدیم د وجنه حصر ده، نو نفس اختصاص ده په ایاه نعبدو. او په ایاک نعبدو کې ډبل اختصاص ده. یو اختصاص پکې دا دی چې تقدیم د معمول راغلی دی، او دویم اختصاص پکې دا دی چې دلته استحقاق د عبادت په کافی خطابی باندې مرتب، او تاسو مخکې ویلي چې کافی خطابی دا قائم مقام د تمیز بالاوصاف ده. نو داسې شو لکه عبادت چې مرتب وي په تمیز بالاوصاف باندې، او دا تمیز بالاوصاف دا علت د پاره د عبادت، تمیز بالاوصاف علت د پاره د عبادت. په خبره پوه شو؟ کاف د چا قائم مقام ده؟ د تمیز بالاوصاف. نو تمیز بالاوصاف د دې وجنه الله مستحق د عبادت دی، نو تمیز بالاوصاف په منزله د علت شو د پاره د استحقاق د عبادت، او دا تمیز بالاوصاف د الله پاک پورې خاص دی. نو چې تمیز بالاوصاف د الله پاک پورې خاص شو، د علت د الله پاک پورې خاص شو، نو معلول چې استحقاق د عبادت دی دا بم د الله پاک پورې خاص شو. ګوره بیا درته ایاه او ایاکا دواړو کې تقدیم د معمول په عامل باندې راغلی دی، او تقدیم د معمول په عامل باندې قصر راولي کنه. نو قصر خو په دواړو صورتونو کې دی، نفس اختصاص، خو په ایاک نعبدو کې مزید اختصاص دی، ډبل اختصاص دی. یو اختصاص پکې دا دی چې تقدیم د معمول په عامل راغلی، او دویم اختصاص ګوره پکې دا دی چې دلته په دې کا نعبدو مرتب، نو دا استحقاق د عبادت په کافی خطابی مرتب. کافی خطابی قائم مقام د تمیز بالاوصاف دی، نو لکه استحقاق د عبادت چې مرتبی په تمیز بالاوصاف باندې، نو تمیز بالاوصاف دا علت د پاره د استحقاق د عبادت.
او علت د الله پاک پورې خاص ده نو استحقاق د عبادت هم د الله پاک پورې خاص نو یوازې الله پاک مستحق د عبادت ده نو یو مرجح د کاف د پر دغه نقطه وا چې لمزید الاختصاص په کاف کې زیادت اختصاص ده خو شو شاهد دویمه وجدا ده چې ګورا الانتقال من البرهان الى العيان فإياك نعبدو کی انتقال د برهان نا عیان ته د دلایل نه په انتقال د مشاهدې ته الحمدلله الله اسم ظاهر ده نو اسم ظاهر دا صيغه د غایبی نو دلته په دلایل باندې د الله وجود ثابتېږي الحمدلله چې الحمدلله ویلي تر مالک یوم الدین پوری بیا ور سره څلور صفات الله ذکر کړو هر صفت د الله په وجود دلالت کوي نو تر مالک یوم الدین پوری د الله د وجود دلایل بیان کړي تر دې پوری دلایل اوس د مشاهدې طرف ته الله په اشاره کوي ایاک نعبدو نو په دې کې ترقی د برهان نراله عیان د دلایل نه مشاهدې ته که ایاه نعبدو ویلې نو بیا به ټول دلایل انتقال به د دلایل نه مشاهدې ته نه راتلی مشاهده و پکې نه ذکر کېده دا دویمه وجه دویمه نقطه مرجحه او دریمه نقطه مرجحه پکې صوفیه کرام بیانوي علما د علم باطن هغه پکې مرجحه نقطه داسې بیانوي چې د مرید د لپاره درې مرتبه دي یو مرتبه د سالکیت ده یو مرتبه د عارفیت ده او بل مرتبه د واصلیت مرید کله سالکی او کله عارفی او کله واصلی د سالک تعریف علما داسې کوي سالک چاته وایي من هذب الظاهر بالاعمال والباطن بالاخلاق تهذیب د ظاهرم کړي په اعمال باندې او تهذیب د باطن هم کړي په اخلاق باندې نو چې ظاهر او باطن دواړه مهذب کی په اعمال او په اخلاق دي ته ویل شي سالک د سالک ابتدا چې دا سالکیت شروع کیږي د العمل بالشرائعین یو مرید چې اول د پیر صاحب سره بیعت وکي نو د شرایع پابند کی نوافل کوا سنن کوا اذکار کوا نو د دې اذکار او د نوافل او د سنن او د واجبات پابند کی نو ابتدا د سالک چې د العمل بالشرائع او انتها د سالک اخلاق حسنه دي چې اخلاق حسنه په راشي د اوچته مرتبه د سالک نو د سالک دا دو مرتبه دي ابتدا او انتها ابتداء عمل بالشرائع ده او انتهای چې د اخلاق حسنه دي دا خو سالک دویم عارف ده عارف هغه کس ته وایي چې د الله پاک د معرفت اراده کړي د الله د معرفت اراده کړي د دې عارف ابتدا چې د ریاضت ده او د الله په اسماء او په نعمتونو کې غور او فکر کول دي دا د عارف ابتدا ده ته چې ځان د عارف مرتبه ته رسوي د الله په نعمتونو او په صفاتونو کې غور او فکر کوي دا د عارف د مرتبه ابتدا ده او د عارف انتها هغه مشاهده ده مشاهده دي ته وي مشاهده دي ته نه وي چې الله د دې په دې نظر وګوري بلکې مشاهده دي ته وي چې د مخلوق نه د نظر کټ او مکمل الله پاک ته متوجي شي کامله توجه الله پاک ته دي ته وي مشاهده نو ګوره تر مالک یوم الدین پورې د سالک حال نه بیانې د عارف حال بیانې تر مالک یوم الدین پورې د عارف ابتدایي حالت ته اشاره ده د عارف ابتدایي حالت ده د الله په نعمتونو په اسماء او صفاتونو کې غور او فکر کول نو تر مالک یوم الدین پورې د الله په اسماء او په صفاتونو کې او د الله په نعمتونو کې غور او فکر وکړو نو دا د عارف د مرتبه ابتدا ده او په ایاک نعبدو په دې کې د عارف انتهایی حالت ته اشاره ده د عارف انتهایی حالت ده مشاهده دي ته وي چې د مخلوق نه نظر کټ کی او مکمل الله ته متوجي شي نو په مالک یوم الدین پورې د عارف د حال ابتدا ذکر کیږي او ایاک نعبدو کی انتها ذکر کیږي واصل د دریمه مرتبه کې واصل هغه چاته وایي چې مقام د مشاهدي ورته حاصل شوی
د واصل ابتدایي درجه چې دا هغه د عارف انتهایی درجه ده او د واصل انتهایی درجه به حد نه لګي نو بهر تقدیر دویمه نقطه پکې دریمه نقطه پکې دا و چې مخکې په صيغو د غایب کې تر مالک یوم الدین پورې دریمه نقطه مرجحه مخکې حال د ابتدا د عارف او وروسته حال د انتها د عارف دا د صوفیا کرامو په نيز باندې ما درته نقطه ذکر څلورمه نقطه د تلخیص مطابق درته ذکر کوم مخکې صيغه د غایب دي تر مالک یوم الدین پورې او اوس الله پاک صيغه د مخاطب ذکر کړه په دې کې تفنن فی الکلام ده تفنن فی الکلام تفنن فی العبارت نو تفنن فی العبارت دا یو قسم بلاغت ده په دې کې تنشیطا للسامعی خلق تفنن فی العبارت کوي مخکې صيغه د غایب ورسته صيغه د متکلم ذکر شي تفننا فی العبارت نو څلورمه نقطه تفنن فی الکلام او پنځمه نقطه ګوره دا ده کل نقطه چې تر مالک یوم الدین پوری د الله ثنا ذکر شو او په ایاک نعبد و ایاک نستعین کی عبادت او دعا ذکر ده نو ثنا په حالت د غیبوبت کې اولاوي غایب حالت کې اولاوي او دعا او عبادت دا په حضور کې اولاوي لدی وجنه کم چې په کم کې اولاو په غسی غي ذکر کو ثنا په حالت غایبه کې اولاوي نو هغه په صيغو د غایب ذکر کړ اسم ظاهر د قبيله د غایب نه او عبادت او دعا په حضور کې اولاوي صحیح شو نو دا دواړه په صيغه د مخاطب ذکر کړ چې ایاک نعبد و ایاک نستعين دا پنځمه او شپږمه نقطه ده چې ګوره